بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرو آغاز د یو شعر نه کومه چې زه د خپل زړګي که د وطن زخمونه وګنډم، غم د سبا وکم که د نن زخمونه وګنډم، او دلته د تنکو غټو قاتل مالیار پخپله دی، نو څنګه په دې حال کې د ګلشن زخمونه وګنډم. ملګرو د تنکو غټو نه مې مطلب دی واړه بچي کوم چې دا ګلالي بچي زما مخې ته ولاړ دي، نو چې کله د داسې بچو قاتل ډاکټر قاتل شي، په دې تقریبا په یو میاشت کې 7 ماشومان چې کوم دي هغه د کنولې په وجه وفات شوي دي، چې دا د ډاکټر غفلت دی. دغسې یو زنانه هم وفات شوې ده. کومه ایشو چې د صحافیانو او د MS ډاکټر جاندیب په منځ کې را روانه ده، نو هغې نه خو دا ټوله 400 خبر ده، ځکه په ریپورټنګ باندې موږ په یو اداره کې قضا نه شو برداشت کولی، نه په ځان د چاپتر پابندي برداشت کولی شو. دا د موږ رایټ دی چې موږ به ریپورټنګ کوو، موږ به دا قوم د دې هر څه نه خبرو. دغه شان دا مسله چې کومه وه نو دا د ریپورټنګ نه جوړه شوې وه. خو زه ډېر افسوس کوم چې په دې صوبه کې دا څنګه حکومت دی. بله ورځ موږ اسمبلۍ ته لاړو، هلته د پېښور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنلسټ د ګیلرۍ نه واکاوټ وکړو. بیا چې کوم دی 2 وزیران او د مسلم لیگ نون ترجمان او MP اختیار ولی او نګت او رګزی دا صحافیانو له ورغلل او صحافیان یې اګري کړل چې تاسو واپس راځئ او ستاسو را مسله موږ ختمو. بیا سپیکرو مې اعلان وکړو چې د صحافیانو چې کومې مسلې دي کومې مطالبې دي نو هغه موږ ټیبل ته راورسېدی او دا مسلې به حل کوو. موږ خو په دې سرو چې موږ 400 ته رسو نو هیلث منسټر به د ده راماتلی او د ده د درکېدو اعلان کړي. خو ډېر د افسوس مقام دی چې اوس کومې خبرې مخې ته راځي نو دغه شان 9 ایمس دي چې هغه په مختلفو هسپتالونو کې د منسټر لګولي دي تیمور جګړه، او هغوی باقاعده منتلي ورکوي څنګه چې ډاکټر جاندیب منتلي ورکوي. او کوم چې موږ ته انفارمیشن دی چې دی دا بجټ پورې ایثار کړی دی، دا کوم لوټ مار چې ده کړی دی په هغې کې چې منسټر کومه حصه اخیستې ده نو د هغې د کلیر کولو دپاره دې ایثار دی. خو دلته په 400 کې د PTI 4 MP-ګان دي چې په هغې کې یو لا منسټر هم دی، 2 MNA-ګان دي. د هغوی دپاره ډېر د شرم مقام دی، ډېر د افسوس مقام دی چې د دې ضلعې عوام چې کوم دي هغه په تکلیف کې دي، د دې ضلعې عوام په احتجاج کې دي. مختلف سیاسي ګوندونه چې په هغې کې عوامي نیشنل پارټي، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علماء اسلام، مزدور کسان پارټي، تاجر برادری، سیول سوسایټي، داسې نور مختلف تنظیمونه د تاجرانو چې کوم دي یا د نورو طبقو چې کوم دي د ملازمینو په دې جدوجهد کې شامل دي. خو د حکومت چې کوم دی نو پې څه غوږ نه ګرېږي. ګرانو ملګرو د محمدزی یونین اف جرنلسټ چې د کوم تحریک آغاز کړی دی دا به انشاءالله منطقي انجام ته رسي، او دا د محمدزی یونین اف جرنلسټ مسله نه ده، دا د 400 د با اصلاح کوامو مسله ده. ګنې فیض محمد مې مخې ته ولاړ دی، یو 15 جرګې به په دې شوي چې موږ ستا او د MS په منځ کې کمپرومایز کوو. د ده جواب دا و چې د MS او زموږ ذاتي دشمني نشته چې ورسره کمپرومایز وکړو. زموږ او د مسله ده چې موږ به د دې ضلعې د عوامو اواز پورته کوو، او دی وایي چې په هسپتال کې په میډیا پابندي ده، نو پابندي خو موږ نه منو. ګرانو ملګرو دغسې د DHQ هسپتال نه ګایني واټ یا چلډرن واټ دا چې کوم دی دا رضړو ته منتقل شوي دي چې تاسو ته ښه خبر یې، نو موږ دا نه وایو. هغه هسپتال ځان له پکارو، دا هسپتال ځان له پکارو. هغه په پاکستان کې چې کوم دی نو د ټولو ملګرو ته وایي چې 2 جدید هسپتالونه دي چې یو په سکر کې دی یو په رضړو کې دی، نو پکار دی چې دلته ځان له MS وي او دغلته ځان له MS وي. خو که زه تاسو ته یو اهم خبره وکړم کوم چې ده سره په فیلډ کې کار کوي ینګ ډاکټر، هغوی بار بار د صوبایي حکومت نه ډیمانډ کړی دی چې په دغه میډیکل بورډ کښېني دی ذهني ټیک نه دی. د هغې زنده ثبوت دار دی د ده چې مریضانو سره کومه رویه ده، د ده د دې علاقې معززینو سره کومه رویه ده،
د ده چې میډیا سره کومه رویه را نو هغه قابل مذمت ده نو زه خو یم په کار دي پی ټي آی ګورنمنټ له دا ګورنمنټ خو د ډېر وخت لږ وخت حکومت دی 4 کاله تیر شو اخري کال یې پاتې دی بل اوس به بیا تاسو قوم ته مخاطب کېږئ د دې قوم نه به ووټ غواړئ نو زه د دې ضلعې د دواړو امنیګانو ته م ویم د دې ضلعې د پی ټي آی 4 واړو امپیګانو ته م ویم چې تاسو به بل اور زمونږ کوڅې له په کومه عیاره دی دلته خو میډیا دا عهد کړی دی دا وعده کړې ده چې زمونږ تاسو نه سوشل بایکاټ دی نه موږ تاسو خبرونه چلو نه موږ تاسو سره الیک سلیک کوو نه د سره په لار ځو ځکه تاسو خو ډېر بې پښتو کارونه وکړل موږ بله ورځ اسمبلۍ ته تللي وو هلته هم را سره میلو شوي نه دي یا لکه ظالمانو موږ خو رچارصدي خلک وو او چیرمن صاحب وایي پیغامان چې سپیکر ورته ووي نو هلته موږ له اختیار ولي راځي چې هغه د نوښار دی نګهت اورکزی راځي ما ته پته نه لګي چېرې کوم ځای را سردار حسین بابک دا خلک راځي چې هغه د دې ضلعې نمایندګي نه کوي خو سیاسي خلک دي دا رالل خو د دې ضلعې نه چې کوم منتخب امپیګان دي دا پی ټي آی یو پکې د عوامي نېشنل پارټۍ هم دی نو خو موږ سره تر د صوبایي لیډره پورې ښه کلک ولاړ دي دغسې قومي وطن پارټي هم را سره کلکه ولاړ ده خو د حکومت نه خبره کوو چې حکومتي یو نماینده موږ سره نه دی میلاو شوی نو نن د موږ هم دا اعلان دی چې زموږ د دې 4 واړو ولې ښه ګرانو ملګرو سکندر حیات خان شیرپاو زموږ کیمپ ته تشریف راوړو لږ ساعت کې به اوس د ګاډي نه راکوچي او دې کیمپ ته به رادننه شي زه حاجي صاحب ته خواست کوم چې مایک خپل تحویل کې والی ټریفک والا ملګرو ته خواست کوو چې زموږ دا درانه خواږه میلمانه رالل او دی دلته کې دا ګاډو انتظام ورته وکړي دا ځای ورته خالي کړي دوی په قلار باندې خپل موټرسایکل والا لږ مخکې شه ملګريه موټرسایکل والا لږ ملګريه مخکې شه شا طرف پسې دا ګاډي ودرېږي سکندر حیات خان ممازوی مرجع اسپورٹ کی جاتی کیمپ پر تشریف راوړو من هغې ته روکټوب هرکړی سکندر حیات خان تشریف راوړو د پروفیسر جمال اشرفي په قیادت کې د هغه ورکران د هغه ملګري عہدیدار هم ورسره وي طارق عزیز صاحب ورسره وي موږ د هغوی ټولو ملګرو شکریه ادا کوو حمزه خان ورسره وي حمزه خان تشریف راوړی موږ روکټوب هرکړی دې ته وایو پکې راغلی حمزه خان هم د ورکرانو سره دلته تشریف راوړی حمزه خان د نصیر محمد خان فرزند د نثار خان والا الله دې جنت الفردوس نصیب کړي د هغوی وسیلې موږ هغوی ته هم دلته هرکلی وایو مشرا السلام علیکم قومی وطن پارٹی ملی رہبر آفتاب احمد خان شیرپور جناب سکندر حیات خان شیرپور